د شهادت پورې خندا وکړه، تا د قرآن او د حدیث پسې خندا وکړه، تا په پیغمبر پسې خندا وکړه، تا د پیغمبر په وارث پسې خندا وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمندو مسلمانانو ورونو چې په دې سیټ درته کومه ویډیو ښکاري دا وګورئ، هغې نه پس درسره بیا یو څو خبرې کوم. خو د سمیع الحق دې زوی ته ویم چې دا خوله دې په لګام کې کا ګوره دې پښتنو خیرې در پسې شوې نو اخري انجام به د هماغه یي کوم چې د پلار و. په کومه طریقه چې د هغه انجام شوی و یو پښتون به هم دغه انجام نه غواړي. نو عزتمندو مسلمانانو ورونو دته زه اوس څه ووایم؟ دته زه جاهل ووایم، دته زه زناور ووایم، دته زه خنزیر ووایم، دته زه څه ووایم؟ ما دپاره خو الفاظ نشته چې دته زه استعمال کړم. د ټول نه مخکې دا خبره تاسو ته کلیر کړم چې زما د هیڅ یوې پارټۍ سره زما تعلق نشته دی، زما د یو سیاسي جماعت سره تعلق نشته دی. خو دا خبره ضرور کوم چې د علماو خادم یم جي، د علماو خادم یم او خادم به یم انشاءالله. د خپلو اهل حق علماو دفاع مې کړې ده انشاءالله، بیا به یم کوم انشاءالله. دې جاهل ته زه دومره وایم، دې جاهل ته چې ظالمه ته خپل سیاسي مفاداتو ته دې حد ته راوستې چې تا د پیغمبر د وارث پورې خندا شروع کړه، تا په شهادت پسې خندا شروع کړه. د الله نه معافي وغواړه، ګینې الله به دې په دې دنیا به دې الله د عذاب او د عبرت نشانه دې امت ته وګرځوي. ظالمه دا خو د دې باره کې خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې العلماء ورثة الانبیاء، علماء کرام زما وارثان دي. ته د پیغمبر وارثانو پسې راپاسې ته داسې الفاظ استعمالې او بیا داسې عالم پسې چې په ایشیا کې د هغه د پایي بل عالم نه و، د هغه نه الله څومره کار واغستو د دین اسلام دپاره. تا له اندازه شته دی د هغې د خدماتو. لہذا د الله نه معافي وغواړه. زما درته دا یو نصیحت دی، ګورئ د الله نه معافي وغواړه، ګینې الله به دې ذلیله کړي، الله به دې رسوا کړي، الله به دې شرمنده کړي. تا یوازې د یو عالم پسې خندا نه ده کړې، تا د شهادت پورې خندا وکړه، تا د قرآن او د حدیث پسې خندا وکړه، تا په پیغمبر پسې خندا وکړه، تا د پیغمبر په وارث پسې خندا وکړه. بیا اودسه ته چې د خپلې مور نه پیدا یې، ته چې نن ځان ته مسلمان وې، ته د چا په سر مسلمان ګرځې؟ ته چې نن ځان ته حلالي وې، ته د چا په سر حلالي ګرځې؟ ستا د مور نکاح چا تړلې ده؟ هغه هم یو عالم و که نه؟ نو لہذا زما د خپلو پښتنو ورونو ته دا خواست دی چې د دغسې خلکو لاره پرېږدئ چې هغه ستاسو علما، ستاسو مدارس، ستاسو پیغمبر پسې خندا کوي. ستاسو جهاد څومره یو عظیمه مرتبه ده، ته راپاسې جهاد پسې خندا کوي. قرآن کې الله فرمایي قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ای پیغمبره ته دغې جاهلانو ته ووایه چې اهل علم دا بې علمه د اهل علم برابر نشي کېدی. بې علمه سړی ته راپسې په علماو پسې لګیا یې غاپې ورپسې. عزتمندو زما انتهایي ما چې کله دا بیان واورېد انتهایي زیات خفه شوم چې نن سبا حالات د دنیا ته وګوره او ستاسو دې خبرو ته وګوره. ته خپل سیاسي مفاد لټوه، ته خپل سیاست کوه، د هغې نه چا نه یې منې کړی، خو کم از کم د علماو، د شهداو، د قرآن او د حدیث پسې خندا خو مه کوه چې ته هغه مثالونه ورکې چې داسې انجام به دې وي څنګه چې ستا د پلار و. د امت هر یو انسان دا غواړي چې الله دې موږ ته هم دغسې د شهادت مر راکړي، دغسې شهادت دې الله موږ ته هم راکړي څنګه چې محدث کبیر شهید ناموس رسالت حضرت مولانا سمیع الحق رحمه الله تعالی ورکړی. د امت هر یو بچی دا غواړي چې موږ دې الله دغسې د دین خدمت دپاره قبول کړي او الله دې موږ هم دغسې مرګ راکړي کوم چې شهید اسلام سمیع الحق صاحب ته الله ورکړی. نو لہذا چې څومره ملګري زموږ دغه پیغام اوري، دا زما د هغې دپاره د زړه د درد نه دغه وینا وه. زما هیڅ دې خبرو سره تعلق نشته دی، زما نه د یوې پارټۍ سره تعلق شته، نه یو د جماعت رکن یم، هیڅ هم نه یم جي. خو د علماو دفاع دا په موږ باندې فرض ده، په عوامو، په طالبانو، په خاصو، په عامو ټولو باندې فرض ده. هر مسلمان دپاره پکار دی چې هغه د علماو دفاع وکړي، د خپلو اهل حق علماو دفاع وکړي، د هغې په شا باندې ودرېږي. ځکه علما تاسو ګورئ چې علما موږ دپاره څه قربانیانې ونه کړې، علما موږ دپاره څه نه کوي.